نبی علیہ السلام سنت پگڑی سجاو شولی تاسو ته پته شته ده محمدیت ستا د بچی په بچپن کې کو په سر باندې ښکاره شو دا زما د دین د مدرسې برکت دی چې په سر یې ټوپۍ ده د نبی علیه السلام سنت یې په سر باندې سجاو شو په ژبه د قرآن کریم تلاوت دی په مخ یې د قرآن نور لګېدلی دی په سترګو د قرآن دیدار کوي په غوږونو د قرآن اورېدل کوي په لاسو کې د قرآن پاڼې اړول راړول کوي په غېږ کې قرآن پروت دی په خپو باندې را روان دی قرآن زده کړې دپاره جومات ته راځي چې د چا د سترګو لیدل قرآن شو د چا د غوږونو اورېدل قرآن شو د چا د ژبې ویل قرآن شو د چا په سینه کې حفاظت د قرآن شو د چا په تندي او په مخ کې نور د قرآن شو د چا په لاسو کې چې پاڼې د اوړي راوړي د قرآن کریم د چا په غېږه کې چې قرآن کریم الله نصیب کو دا د دې مدرسې د برکته ستا د زمیندار بچي ته الله رب العالمین دا خوش قسمتي او دا سعادت نن نصیب کو په دې عمر کې گیر چاپیرا خلق کوشش کوي ستا په بچي باندې د په نشو باندې راړي د په منشیات باندې راړي زمون په ګونیر علاقه کې ما ته د یو فلاحي تنظیم مشر خبره کوله وی د ملایشیا نه راته یو کس ټلیفون وکړو چې زما بچی په آیسو نشه راوړېدلی دی تاسو لاړ شئ او هغه د ځان سره بوځئ او د پولیسو په سرپرستۍ کې اسپتال کې داخل کړئ 80,000 روپۍ د 3 میاشتو د یو کورس دا به زه درلیږم چې زما دا زوی د آیسو د نشې نه صبر شي وی مونږ چې لاړو د کور دروازه مو وډبوله داسې یو وړوکی غوندې ټپ ټپ غوندې ماشوم راووتلو مونږ ترې نه تپوس وکړو هلکه د فلانکي زوی وی او وی مونږ ورته وي چې فلانکي د فلانکي هغه مشر زوی چېرته دی وي چې مشر زوی خو زه یم بل څوک نشته دی د هلک دې رنګ روغن ته چې مونږ کتل نو مونږ ته اندازه وشوله چې د ده دا حرکات خو ټیک نه دي د نشهي سړي هسې سړي ته پته لګي خو عقل مو نه اخیستله ذهن مو دا خبره نه اخیستله چې د 14 کالو ماشوم به د آیسو په نشه باندې راوړېدلی هلک مو چې کلک ونیسلو او د ځان سره مو ووستلو او پولیس وله یو څپېړه ورکړله د 14 کالو ماشوم ورته اعتراف وکړې او ما د آیسو نشه شروع کړې ده د پاکستان مسلمانانو چې په کومه زمانه کې ستا بچی خلکو د آیسو په نشو راړو او پولیسو ورته په لاسو کې اتکړۍ ورچولې ما په دغه زمانه کې ستا بچی د قرآن ناظر خوان جوړ کو د قرآن حافظ مې ترنه جوړ کو په سر باندې مې ورته د نبي علیه السلام سنت تاج ور په سر کو او د ده په لاسو کې د پولیسو اتکړۍ نه دي د ده په غاړه کې د قرآن هر ما ور واچو د تاسو نور د علماو نه څه غواړئ د خپل جسم په سودا باندې د خپل عزت په سودا باندې د خپل سر په سودا باندې د الله د دین خدمت ته ولاړ علما اوس یې نه معاف کوئ باجوړ کې چې دا دماکه وشوله دا مخکې ورځو کې نو اویا علما او حافظان په هغې کې شهیدان شو نو د یو جومات قاري صاحب امام صاحب پکې شهید شوی نو په مازدیګر له چې دا شاګردان یې کله جومات ته راغونډ شول مسله خالي پرته وه قاري صاحب د تورو خاورو د لاندې و شاګردانو چې قرآن پاکونه کلاو کړل او په صف کې کېناستل استاد نشته دی چې قرآن ورته واوري یو ملګری ورته وایي دا قرآن پاکونه بند کړئ ځئ چې لاړ شو او د خپل استاد د قاري صاحب قبر ته نن قرآن واورو ماشومانو قرآن راواخیستل او د خپل استاد د قبر نه ګیر چاپېره کېناستل د قرآن تلاوت یې شروع کړو د خپل استاد ټوکړي ټوکړي جسم ته د الله د قرآن تلاوت سناوه چې په دې وخت کې د پاکستان د خلکو په دې خپلو علماو ترس نه راځي په دې قاریانو رحم نه راځي په دې علماو په دې مدرسینو چې په هغې باندې اوس هم ترس نه راځي ستاسو زړونه بیا چېرته د غوښې نه دي جوړ
چرتا د ګټې نه به جوړ وي زما محترم وروڼو دا علما په ډېرو سختو تکلیف ده حالاتو کې هم د مدرسې خدمت نه پرېږدي ما ته پته ده په بعضې مدرسو میاشتې تېرې شي او خزانه خالی شوي د استادانو د تنخواګانو انتظام ورسره نه وي د قاري صاحب په مدرسه کې څو تنخوا وي 15,000 نهایت 7,000 10,000 روپو پورې تنخوا تاسو ته پته شته دی چوکیدار او چپړاسي هم د 13,000 نه په کمه تنخوا باندې نن سبا مزدوري نه کوي او قاري صاحب په 8,000 او 6,000 روپۍ باندې روغه میاشت ستا بچي ته قرآن کریم ښایي د دم دا ضروریات کې کوم چې د معاشرې د عام فرد دي د ده په کور کې بوډا پلار شته د ده بوډۍ مور شته د ده بیبي او د ده بچي شته د ده نوم تقاضې کېږي د ده نوم مطالبې کېږي د تم بچي وایي چې داجي قاري صاحب موږ لږ داسې بوټان واخله لکه دې ګاونډي له چې خپل پلار اغوستي دي ما لم هغه ګرمې کپړې واخله کومه ګرمه کپړه چې فلانکي خپلو بچو له اخیستې ده د خپل بچي کلارۍ خو د امت د بچو د دین سودا نشي کولی د خپلو بچو په سترګو کې اوښکې خوښې دي خو ستا د بچي غاړې ته د قرآن کریم هار ورچول غواړي کو په ځان سخته تېرئ کو په ځان تکلیف تېرئ کو هر څه کې په ځان باندې تېرئ خو کم از کم ستا بچی د قرآن کریم نه محرومه کول غواړي په دغه لږه تنخوا باندې کفالت کوي او په مدرسه کې خپل ګزران تېرئ صرف د الله د دین د خدمت لپاره قاریانو صاحبانو علماء کرامو وروڼو یاد ساتئ دا د مدرسو وظیفې دا تنخواګانې دا زموږ وظایف دا زموږ سرلنه ده د قرآن د ښودلو زموږ د قرآن کریم د ښودلو سرله دا به الله رب العالمین د محشر په میدان کې موږ ته راګئ چې هر کله دا قرآن کریم د یو ښایسته انسان په شکل کې دا د صاحب قرآن ته په محشر کې را مخامخ شي ورته به ووایي هل عرفتني زه دې وپېژندمه زه څوک یم نو دا صاحب قرآن به ورته وایي د حافظ صاحب او قاري صاحب د مولانا صاحب او مفتي صاحب به ورته وایي ملګري ما خو ونه پېژندلې هغه به ورته وایي انا القرآن زه هغه قرآن یمه د چا د وجه نه چې تا شوګیرې تېرې کړې وې زه هغه قرآن یمه چا دپاره چې تا مسافرۍ کړې وې زه هغه قرآن یمه چا دپاره چې تا په کوڅو کې وظیفې غوښتلې وې زه هغه قرآن یمه چې چا د وجه نه به تا ته خپلو هم سپک کتل او پردو به درته هم سپک کتل زه هغه قرآن یمه زما د وجه نه تا ډېر سختې تېرې کړي دي او ډېر تکلیفونه دې تېر کړي دي اوس الله رب العالمین ما ته ستا دپاره یو 2 ډالۍ راکړي دي یوه ډالۍ به ورته مخې ته کړي دی چې کله وګوري هغې کې به یې لیکلي دا د الله د طرف نه پیغام دی لکه الجنه ای د قرآن حامله حافظ صاحب مولانا صاحب مفتی صاحب او قاري صاحب تا دپاره الله د جنت زیری رالیږلی دی دا پیغام د الله د طرف نه دی دی به په زړه کې شکمن شي کیدای شي څو ورځو نه به جنت ته مې الله ولیږي بیا هم یریږم د الله د عذاب نه د الله د دوزخ نه دې درمیان کې به ورته هغه ښایسته انسان په شکل کې راغلی قرآن دویمه تحفه د الله د طرف نه ورکي دی چې کلاو کې دننه به پکې لیکلي لکه الخلد دا دپاره د الله د طرف نه په جنت کې همیشوالی دی لایف ټایم جنت دی تا دپاره همیش سدا بهار جنت دی تا ته ستا مبارک شي دغه ورځ زموږ د تنخوا ده دغه ورځ زموږ د پنشن ده دغه ورځ زموږ د الاونسونو ده دغه ورځې لپاره موږ په دې دنیا کې دا سختې او تکلیفونه او دا کړاوونه تېرو محترم الله رب العالمین دې د مدرسو دا خدمات قبول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره صحابه کرام د صفې په مدرسه کې زیر تدریس و قرآن زده کوي حدیث مبارک کے راضی وکان اصحاب الصفة اناسا فقراء او غریبانان اکثر پکی مسافر دا حضرت بلال پکی دا حبشی دا افریقی نراغلے دا حضرت سلمان پکی دا فارس دا ایران نراغلے دا حضرت صہیب پکی دا روم دا اٹلی نراغلے دا ایطالیا نراغلے بر اعظم افریقہ
بر اعظم یورپ، بر اعظم ایشیا د مختلفو علاقو خلق راغونډ شوي دي او په یو ځای کې د صفې د یو چبوتري د لاندې د کجورو یو سفر و، د هغې د لاندې به تعلیم د قرآن کریم حاصلو. کله کله به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل ای ماښامې دی چې کله کور ته ځئ نو د صفې د طالبانو د خوراک څښاک انتظام نشته، ځان سره پکې څو څو ملګري د ماښام ډوډۍ دپاره بوځئ. د صحیح مسلم شریف روایت دی، عبدالله ابن ابي بکر د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی هغه فرمایي وی زما پلار د ځان سره په دغه شپه باندې 3 میلمانه د صفوې د مدرسې طالبان ماخوستني کې دایره روان او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل باندې لس طالبان د قرآن د صفوې نه روان کړل، په خپل کور باندې میلمانه کړل. ګورئ کوم کور کې چې د قرآن کریم زده کوونکی طالب العلم وي یاد ساتئ د هغې کور پر رزق کې به الله برکت او فراخي راوړي. دا د دې حدیث نه ثابت دی، د صحیح مسلم شریف روایت دی. حضرت عبدالرحمن ابن ابي بکر فرمایي وی پلار مې راته ووي چې دا 3 طلبا د ځان سره بوځه، په وخت باندې فارغ که ډوډۍ مې په ټایم باندې وخوړه. موږ روان شو لاړ. فرمایي چې روټۍ تیاره شوله، مور ته مې وویل مورې 3 طالبان د صفرې را سره راغلي دي او د ماښامي زموږ میلمانه دي. روټۍ چې تیاره شوله روټۍ مو کېښودله، طالبانو ته مې وویل راځئ چې روټۍ خورو. هغه د صفرې د مدرسې نازولي وو، وی نه مونږ نه خورو چې تر څو پورې ابوبکر صدیق صاحب په خپله نه دی راغلی. د کور مالک به زموږ سره ډوډۍ ته نه وي ناست، مونږ به ډوډۍ خورو. زمونږ د په الله قسم یې مونږ ورله ګوتې هم نه وروړو چې تر څو پورې ابوبکر صدیق زموږ سره نه دی کېناستی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه مسجد نبوي شریف کې ایثار نبی علیه السلام مبارک سره د ماخوستن لمونځ وکړو. ډېر ساعت تېر شو، د شپې کافي حصه تېره شوله، کور ته راغی تپوس یې وکړو ماذا فعلتم باضیافنا، زمونږ هغه میلمنو باندې مو ډوډۍ وخوروله؟ بیبي ورته وویل نه. ولې؟ وی هغې قسم خوړلی دی چې تر څو پورې ابوبکر صدیق صاحب را سره په ډوډۍ نه دی کېناستلی مونږ ډوډۍ ته نه کېږي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه عبدالرحمن ته خپل زوی ته آواز وکړ یا عبدالرحمن. هغه حضرت عبدالرحمن فرمایي زه مې د پلار نه یېرېدم انه رجل حدید، ډېر سخت مزاج دی، قارجن دی، په میلمنو ډېر خفه کېږي. خو خبر شو چې میلمنو تر اوسه ډوډۍ نه ده خوړلې چې به راته لاسسه ونه وایي، وایي زه ترېنه د وره په شا باندې پټ شم. اواز راته وکړ یا عبدالرحمن، عبدالرحمنه چېرته دی؟ ما ځان خاموش وکړ. بیا یې راته اواز یا عبدالرحمن، ما بیا ځان خاموش وکړ. په دې اخره کې راته وفرمایل یا غنفر، دا سورب، دا کوم سړی چې بې وخته سورب شوی وي او عقل پکې کم وي نو پلار ته دا حق حاصل دی. کله کله بچو ته وقارېږي داسې یو لفظ ورته استعمال کړو، قسم یې ورله ورکړو که زما اواز اورې نو را مخامخ شه. دی وي زه ورته را مخامخ شوم، خو د مخامخ کېدو سره مې ورته خپل عذر بیان کړو چې جي ما ته مه قارېږه، دا خپل میلمانه دوی چې کوم دی نو قسم خوړلی و چې موږ تر هغه وخته ډوډۍ نه خورو چې تر څو پورې ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه راغلی نه دی موږ سره ډوډۍ ته نه دی ناست. ابوبکر صدیق رضی الله عنه خفه شو او د ډېر خفګان د وجې نه قسم وکړو زما د قسم زم نن شپه خوراک له بلکل ګوتې نه وروتې. عبدالرحمن ابن ابي بکر فرمایي حیران شو خدای اوس څه وکړو، یو خوا مې میلمانه اوږې پاتې شو او بل خوا مې پلار غوسه دی او خفه دی. دې درمیان کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه غوسه سړه شوله، وی فرمایل زه خپل قسم په خپله باندې ماتوم. ځکه څوک چې قسم وخوري او قسم یې مناسب نه وي، نیکۍ کار ته چې چا قسم وخوړلو هغه قسم به جاري نه ساتئ، هغه
هغه قسم ماتوي یو سړي قسم وګرځو د پلار سره خبرې نه کوي قسم وګرځي سره خبرې نه قسم وګور بچو سره خبرې نه کوي دا صله رحم سره فقط رحمه باندې بدليږي حدیث مبارک کې راځي من حلف على يمين ثم راى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه نبی عليه السلام فرمایي چې چرته مونږ نیکی ته قسم وخوړلو هغه سات باندې قسم مات کړي او د خپل قسم کفاره ورکړي قسم پالل په دغه ځای کې د ګناه ده قسم ماتول په دغه ځای کې ثواب دي کفاره ورکا نیکی مبرک ده اوس ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه قسم خوړل او خپل قسم یې مات کړ خیر دې مېلمنو تاسو نه خفه کیږئ بس ما خپل قسم مات کړ الکه عبدالرحمن ډوډۍ راوړه عبدالرحمن ابن ابي بکر فرمایي وی پنځه کسان موږ زوما او زما پلار او درې د صفې د مدرسې طالبان وی موږ په لوخي کې ډوډۍ موږ راو باسلا طالبان هم مړ شو پلار مې مړ شو زوم مړ شو بل روایت کې راځي موږ شپږ کسان یو خادم را سره واپس چې کله موږ د ډوډۍ دا کاسه وړه چې موږ راوړله دومره ډکه نه وه څومره چې موږ واپس وړله او دا ډکه شوې وه ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل بیبي ته وایي یا فلانه انظري لنکۍ وګوره کنه تا چې راله کوم تاش راکړی دومره ډک نه و چې موږ پنځه کسان ترېنه ماړه شو او د طالبانو د ګوتو د برکت د وجې نه الله په دې کې دومره فراخي راوستله چې اوس مې راوړلو نو دوچن د هغې نه سوا رزق چې کوم دی نو په دغې تاشه کې پروت دی د صحیح مسلم شریف روایت دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ځان سره دا ډکه کاسه د ډوډۍ مسجد نبوي شریف ته سحر وړه او نبی علیه السلام ته ښایي د الله محبوبه د خپلې صفې د مدرسې د طالبانو کرامت ته دې وګوره ښه دا لوښې چې کله مونږ وړو دومره ډوډۍ پکې نه وه واپس چې کله مونږ راوړو دوچن په دې کې رزق الله سیوا کړی وی نبی علیه السلام هم د صفې د مدرسې د طالبانو هغه جوټه ډوډۍ دا په خپله باندې وخوړله موجود چې ناس کم صحابه هغه صحابه وخوړله فرمایي وی په دغه شپه باندې زمونږ د یو قوم سره د امن معاهده ختمه شوې وه د جنګ خطرات پیدا شوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه لښکرې جوړې کړلې او د یو یو لښکر سره په سوونو صحابه کرامو هغه د لښکر مشر به سره د خپل لښکر نه راتلو او هغې تاشې ته به کېناستو ځان به یې ترېنه مړو هغه به تله بل به راتلل 12 لښکرو سره د خپلو مشرانو د خپلو فوجیانو د هغې کاسې نه ډوډۍ وخوړله په هغې کې کم وترله دا صحیح مسلم شریف روایت دی نو ګورئ دې سره رزق دی الله رب العالمین برکت راولي کوم رزق چې د الله په قرآن استعمالیږي په طالب العلم استعمالیږي د مدرسې په متعلم او معلم او قاري صاحب باندې استعمالیږي هغه رزق کې به الله چېرته کمي رانولي الله خو ډېر غیرتي ذات دی الله وایي ښه ته زما د دین په مېلمه باندې خوراک کې زمونږ او ستاسو مېلمه را روان یي او په لاره باندې سوچې ته ایثار کي مونږ ته هغه سړی څومره ګران یې مونږ وایي لکه زما د مېلمه یې ډېر قدر کړی دی د الله د مېلمنو چې څوک قدر کوي هغه سړي باندې به الله د رزق تنګي راولي چېرته هم نه راولي د دې وجې نه خپل مسجد خپل مدرسه خپل قاري صاحب خپل طلباء کرام دا په خپلو تنخواګانو کې په خپلو غلو کې په خپلو مالونو نه مه هېروئ دې سره به الله رب العالمین ستاسو په رزق کې فراخي راولي الله رب العالمین دې دا جلسه د سیرت کامیاب او کامرانه وفرمایي او الله رب العالمین دې د مسلمانانو په حالت باندې رحم وکړي ورونو دا وخت د فلسطین په مسلمانانو ډېر د کرب او د تکلیف حالت دی هېڅوک یې د فریاد اورېدل نشته تاسو یقین وکئ زه کله کله وایم دا 2 اربه مسلمانان چې دي دا په ژوندو نه دي حساب دا مړه دي یو اجتماعي جنازه په دې 2 اربو مسلمانانو باندې پکار ده چې وکړلی شي دې کې دیني حمیت دا ختم شوی دی او دې کې په دې مسلمانانو کې دیني جذبه ختم شوی دی دیني حیات په دې کې ختم دی
حدیث مبارک کے راضی د مومنان مثال د یو جسم په مانند دی مشرق کې په مسلمان تکلیف وي مغرب والا مسلمان ته به د هغې د درد احساس کیږي لکه د انسان په غاښ باندې درد وي که نه نو ته به په ټول وجود باندې وي د انسان په وجود کې زخم وي که نه نو ته به په ټول وجود باندې وي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اشتکا له عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى نن چې د فلسطین د مسلمانانو درد کوم مسلمان نه محسوسوي تکي ایمانی حیات ختم دی دا مرده لاش ګرځي په دې روزونو باندې په دې کورونو کې پروت دی دکې حیات نشته دی دکې ایمانی حیات ختم دی داسې واقعات سړی واوري سړی حیران شي اول ورځ په غزه کې یو بمبارۍ کې بلډینګ ورتاو شو پړ مخې دنګ نه پکې زنانه بندې شولې ماشومان بچي پکې دا پکې دن بند شو د چا د غوښو ټوکړې په دیوال پورې انښتې دي د چا وجودونه اوس وځېدل ملبه باندې رضاکار لګیا دي لاشونه ترېنه راوباسي یو ماشوم یې پکې راوباسلو چې د هغه په نیم وجود باندې یو اوږد بلاک راغلی دا خپې یې ترېنه دواړه کټ کړی او دا ماشوم چې څنګه راوویستلو د ده دا مخ ټول په دې لوګو کې او په دې دوړو کې دا تک تور شوی و ویډیو والا کیمره ورته مخامخ نیسلې وه دی ورته دوه خبرې کړي لا اله الا الله محمد رسول الله او بیا ورته وایي وایي سألق الله فی الجنه وایي زه درنه جنت ته روان یم ای مسلمانانو خو سأخبر الله بكل شیء زه به الله ته دا ټول حالونه وایم ما باندې چې څه تېر شو ما چې څه ولیدل دا ټولې خبرې به زه الله ته کومه ای د امت مسلمان د 50 ملکونو حاکمانو تاسو چې نن په فلسطین او په بیت المقدس باندې ننګ ونکو ورپسې نامور د کعبة الله دی دې پته نه کېږي مه چې تاسو به څوک معاف کړي سوال نه پیدا کېږي اول یې په قومیتونو کې تقسیم کړلی اول یې په جغرافیو کې تقسیم کړلی یو درنه سیټ کوي او یو درنه ختموي او تاسو به یو بل ته ګورئ او انتظار به کوئ د هر یو نمبر را روان دی پاسئ مخکې د دې نه چې د ذلت په مرګ باندې مرئ پاسئ د عزت په ژوند باندې خپل ژوندون تیر کړئ او د فلسطین د دغې مظلومو مسلمانانو حمایت وکړئ زه سلام پیش کوم د پاکستان علماو ته نه ورسره فوج شته دی نه ورسره حکومت شته دی نه ورسره اټم بم شته دی نه ورسره مال الدولت شته دی فقیري او درویشي یو طرف ته خو دغه علما د محمد بن سلمان دغه علما د ډاکټر مهاتیر د ملیشیا د وزیر اعظم دغه علما د ترکو د طیب اردوګان چې دا د 50 اسلامي ملکونو حکمرانان را یو ځای کې مولانا فضل الرحمن ته لوګي کوي چې د مجاهدینو سره کولو د حمایت اعلان وکړو فلسطین ته پیغام ورولېږلو چې د پاکستان مسلمانان د غزې خویندو ستاسو سرونو ته به لوپټه در پسروي د غزې د فلسطین ماشومانو بچو مونږ هم په غېږ کې راغلو مونږ هم د سترګو اوښکې وجو مونږ هم په سر باندې د شفقت لاس راکاږو تاسو تنها نه یې مونږ در سره ولاړ یو دعوتمونا فلبینا اواز یې ورته ورکړو تاسو مونږ راوبللو یا امت الاسلام چغه مو ووهله ایها الشعب الپاکستاني چغه مو ولګوله لبیک درته مونږ وویې مونږ حاضر یو مونږ در سره په تش لاس په میدان باندې ولاړ یو او د پاکستان د دغې غریب پولیس د طرف نه د دې د جیبونو نه راوتلې 10 او 20 روپۍ چې په هغې باندې په کروڑونو اربونو روپۍ جمع شولې الحمدلله دا یې وړلې او هلته یې هغې ته حواله کړلې او پیغام یې ورکړو خو تش لاس یو خو په زړه کې مو دننه ایمان دی او غیرت دی او جذبه جهاد دی او موږ در سره ملګري یو حضرت مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام مولانا مفتی محمود مولانا فضل غفور صاحب قائد جمعیت مولانا علامہ فضل الرحمن زندہ ہے جمعیت
50 اسلامي ملکونو بادشاهان تللی وی او د مسجد اقصا د منارو د ګیلې جواب یې ورکړی وی د مسجد اقصا منارې نن ګیله کوي ای مسلمانانو ما نه پېژنئ زه بیت المقدس یم زه هغه مسجد اقصا یم د کومې ذکر چې قرآن کې راغلی دی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ستاسو محبوب پیغمبر مال راغلی و دلته ما سره خپل سورلي براق مبارک تړلی و تاسو د خپل پیغمبر د خپو د قدمونو د لاندې د راغلې خاورې نه حیا نه درځي تاسو پیغمبر چې په کومه خاوره قدم ایښی نن په هغه خاوره یهودیان ګرځي تاسو په کومه دنیا کې پراته یئ تاسو کې دومره غیرت نشته دی زما تپوس وکئ نو چې تاسو د قبله اول تپوس نشئ کولی تاسو د دویمې قبلې د کعبة الله تحفظ هم نشئ کولی عملا هغه ستاسو د لاس نه وتلې ده گیر چاپیره د هغې نه هم یهودو خپله آبادکاري کړې ده او اوس خو افسوس صد افسوس چې دا 14مه ورځ ده ارض الحرمین د ریاض په ښار کې موسم الریاض په نوم باندې ریاض میوزیکل کنسرټ په نوم باندې ریاض فیسټیول په نوم باندې د کنجرتوب پروګرام په ارض الحرمین شروع دی 14مه ورځ ده د یورپ ډانسران یې راوستي دي او په خوا کې ورسره فلسطیني مسلمانان او بچي د هغې چغې او پکارې د الله عرش زړه کوي خو د دغې بزدله حاکمانو زړونه یې چېرته ونه زړه کول یاد ساتئ دا عذاب به الله رب العالمین په دغې عیاشو حکمرانانو باندې هم راولي زه کله کله سوال کوم ربه د مولانا صاحب چې نن تنې تنها لاړ شو الله خو دا د پاکستان سربراح وی او د ده د لاندې د ده د مټ د لاندې غوري میزایل د ده د مټ د لاندې ابدالي میزایل د ده د مټ د لاندې غزنوي میزایل د ده په دستخط باندې د پاکستان کمانډوز فلسطین او بیت المقدس ته رسېدلی شولې نو د پاکستان قومه یو ګیله مې ستاسو نه هم جوړېږي چې کوم مو مشران کړي دي هغه دلګان دي هغه بزدله دي په هغې کې جذبه جهاد نشته دی هغې کې ایماني غیرت نشته دی او په چا کې چې شته دی هغه تاسو مشران نه جوړوئ دا ستاسو ګناه ده دې جرم کې تاسو هم قصوروار یئ اسرائیلو نه به الله یوازې تپوس نه کوي د اسلامي حکمرانانو نه او د مسلمانانو عوامو نه به الله په محشر کې تپوس کوي دې ماشوم بچي له جواب ورکړه خپې یې کټ دی په محشر کې راپاڅېدلی دی دې ماشوم بچي له جواب ورکړه وجود یې ټوکړې ټوکړې دی او په محشر کې راپاڅېدلی دی دا ارشف الابیان هم لیدلی وو د ولادت نه وروستو یو زنانه په دغه بمبارۍ کې لګېدلې ده او د هغې په ګېډه چې کوم ماشوم و مور یې د دغې بمبارۍ د لاسه د هغې وجود دوه ټوکړې شوی و هغه د مور په ګېډه کې د امت محمدیه یو ماشوم بچی دنیا ته د راتللو نه مخکې دوه ټوکړې رالېږلی دی دوه ټوکړې شوی دی هسپتال کې د ډاکټرانو په لاس کې هغه دوه ټوکړې ماشوم دی او چې دوی والله جنین هذا زما دې په الله قسم دا خو د مور په ګېډه کې او عالم کفر معاف نه د هغې د انټیلیجنس مشر هغه دا انټرویو بله ورځ ورکړې ده دا یې ویلي دي وی دا چې کوم راکټ باندې دوی زمونږ د میرکافا ټینک ولي مونږ چې دا میرکافا ټینک جوړو 170 میلیون ډالر په یو ټینک باندې زمونږ خرچه راغلې ده مونږ د دنیا ټول انټي ټینک میزایل په دې باندې ازمېیلي دي مونږ د دنیا ټولې راکټې په ده باندې ازمېیلي دي په ده یې کار نه کوو پته لګي د مجاهد په لاس کې چې کوم راکټ دی دا کمال د ده نه دی خو دا دی چې ورپسې وروسته کوم الله اکبر وایي دا د الله اکبر د برکته زمونږ د فولادو ټینکونه ریزه ریزه کېږي دا کمال دا د ده نه دی داسې معلومیږي لکه چې رب موسی و هارون دا د یهودیانو نه خفه شوي او دا د محمد ملګری شوی وي صلی الله علیه وسلم دا هغه په خپله په انټرویو کې ویلي دي او دا یې ویلي دي چې که دا غیبي قوتونه او نصرتونه د مسلمانانو مجاهدینو سره شامل حال وي عن قریب په اسرائیل د صفحه هستۍ نه مټاو شي او د دنیا د نقشې نه به د اسرائیلي سټیټ د هغې نام و نشان ورکېږي موږ ورته وایو ورکېږي به انشاءالله تاسو خو یم اسرائیل یئ
دلته 34 د ناټو فوجونه راغلي وو د ملکونو 34 ملکونو د ناټو فوجونه راغلي وو او زما د غریب طالب جان د تکبیر زرګونو ته نه دي ټینګ شوي الحمدلله دغه مجاهد د الله اکبر آواز تبا ستاسو ټیکنالوژي دا به نه ټینګېږي انشاءالله مسلمانانو سره به الله خپل مدد کوي خو په دې وخت کې امتحان د حکمرانانو دی پکار هغوی له دا ده چې په دې وخت کې دیني حمیت وکړي ټول 57 اسلامي ملکونو د هغې صدران او وزیر اعظمان لاړ شي او بیت المقدس کې د جمع مونځ ادا کړي یهودو ته امریکې ته او عالم کفر ته د خپل طرف نه پیغام ورولېږي چې دا زموږ قبله اول نه خبردار موږ د دغې خپل قبله اول لپاره یو موږ متفق او متحد یو الله رب العالمین دې داسې نران حکمرانان نصیب فرمایي او د دوی په قسمت کې الله دا نرتوب نه لیکلی الله رب العالمین دې د مسلمانانو حکومتونه مجاهدینو ته حواله کړي نرانو ته حواله کړي عالمانو ته حواله کړي الله رب العالمین دې غیرتمندو مسلمانانو ته حواله کړي بیا به مقابله معلومه شي چې څرنګه امریکا او اسرائیل او برطانیه دا د مجاهدینو مخې ته ټینګېدلی شي الله رب العالمین دې زموږ د دغې مظلومو مسلمانانو سره خپل حمایت او نصرت شامل حال کړي او الله رب العالمین دې ستاسو په دې محفل کې شرکت کوونکو مسلمانانو دا دیني جذبه دا دې الله په خپل بارګاه عالیه کې قبول او منظور فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین